بسم الله الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد الحمدلله رب العالمین. لوی احسان دی لوی رب چې موږ ته دومره توفیق راکړی دی. یتیم ویلفیر ارګنایزیشن غوندې یو پلیټفارم یې راکړی دی. بې پاشې د یتیمونو کفالت سالانه یو کفالت کېږي. نن چې کوم پروګرام دی دا یو اهم پروګرام دی. دا د خوش آمدید رمضان پروګرام دی. رمضان ته موږ خوش آمدید کړي. او په داسې پیله د موږ د یتیمونو د کوم رجسټرډ فیملی دي چې نن 70 فیملی راغلي دي، دغه د پوره مو د رمضان د فوډ پیکیج جوړ کړی دی. خو په نه مخکې د خپلې ټولې ارغوښتې ولمنې شکر ادا کوم چې قیمتي وختونه یې رسېدلي دي. او بیا مو لیفټ او رایټ شي شکور بای او انور میزبان شو. او د میسج مقصد د موږ د ویډیو دا دی، د دومره غټ پروګرام جوړولو مقصد د موږ دا دی چې په هر کلي کښې داسې یوه کمیونټي جوړه شي چې دغه شی پروګرامونه ارینج کوي د یتیمونو د خپل اړوس پړوس. او زیاتای پیسې دا نه ورکوي، د مو اندازې مطابق چې کوم فرض زکات دی دی په خپل علاقه کې په مستحقین تقسیم کړي. نو دا یو ډېر ښه پروګرام دی. یتیم ویلفیر ارګنایزیشن د ټولې راغوښتې ولمنې ته او د میډیم ملګري ته شکریه ادا کوي. د خپل هغې ډونر چې موږ باندې بلایند ټرست د ډېرې کولې نه کوي، نو د هغې شکریه ادا کوو. خو موږ د دې پیسې بیا دغه یتیمونو کفالت پکې چې د دې اوس په سکرین ویني. که موږ چېرې دا بې وستي نه وای چې موږ دې ته دغه ویډیو جوړول د موږ یوه کمزوري ښه ده، یو مو اویرنس میسج ښه دی، بیا موږ دا دغسې تقسیم کړی وای چې دغه نه شکور بای شوقین دی، بس هسې خلک پېژني، نه انور بای شوقین دی، نه وهاب بای شوقین دی. موږ وهاب بای ارغوښتی خو مصروفیت د وجې پوته شم. نو موږ کوشش دا وکړه چې موږ په علاقه کې یو اویرنس میسج ښه جوړ کړي چې په خپل علاقه کې رژادو یتیمونه مسکینونه غریبونه معذور یې سره سره بیا د په ډمیل چې کوم اربانې ولدي دا غریبون پکوړې ولدي د کندرون دي چې ډېر مشکل سره وخت تېروي، د هغې ښه حوصله افزي یې سره وکړئ. زه ټولې ملګري ته اپیل که چې چېرته ښه د دوی انسانیت خدمت کېږي، بیا پا باندې ته دا شک مه پرېږده چې مو پیسې ورکړئ چې دا یو څه شی پرې کوي. چې انسان وي او حیوان نه وي، د الفاظ د مو دپاره نه دي ښه، خو چې انسان وي بیا د یتیم یا د چا حق خوړلې ته سوچ ښه نه لري. او چې بیا د بل مذهب ولوي یا د بل مایند سړی وي، بیا دغه نه خدای ټول ملګري وسوتي. یو ځلې بیا ښه دا خبره که چې د داسې خلکو مرسته وکړئ. ډېره مننه، ډېره شکریه. د ټولې د یتیمونو غمخوار میډیا، د غریبونو غمخوار میډیا او ټول ارتلین کې چې څومره خلک دي دا د غریبونو د یتیمونو غمخوار خلک موږ ته راغلي دي. د ټول یو جهان مننه چې موږ په دې پروګرام کې تاسو شرکت وکړو. باقي د میډیا دې پازیټیو سټیپ په وجه باندې، دې پازیټیو قدم په وجه باندې د موږ تاسو په ټوله علاقه کې الحمدلله نن د ډومیل یا د ډسټرکټ بنو په سطح باندې انشاءالله یو غریب ښه داسې نه دی پته شوی چې ای ته امداد رسېدلی نه دی. دا د دغې سوشل میډیا په وساطت سره او د دغې میډیا په تعاون سره دا د میش پیغام کونا کونا ته ورسي. او آشی چې چېرته ښه د میش سره یتیمون دي، بیوه دي یا نور غریبون دي، دا سپیشل د دغې میډیا په وجه باندې دی ته امداد ورسي. نور دی ته یو جهان مننه. او زه د توس میډیا دغې پازیټیو سټیپ دغې قدم زه توس ته سلوم که او توس ته سلوټ که. باقي یہ یتیم ارګنایزیشن چې کله میرزا صاحب جوړ که، بیا په دا باندې موږ ډسکس دا وکړه چې چونکې خلک دا جذبه شته چې موږ شا چار وکړي، خو د خپل مصروفیات په وجه باندې دی ته دا موقع نشته. نو لہذا د میش چیرمین مرزا جان صاحب دا یو ګراؤنډ جوړ که. اوس په دې ګراؤنډ کې دغې میډیا په وجه چې دا میش اوس کیم ځي ته ښه راسي، میش ګراؤنډ درته جوړ دی. په دا شی توس خپل شرکت وکئ. او میش ته یوه دا خبره ده د میش په معاشره کې چې یاره ځکه چېرې د تنظیم ته 15 روپۍ ورکړه بیا دا بده خبره ده. میش ته 1 روپۍ ښه چې میلاو شي، میش به په دا یتیمون باندې لګوي او دا د تو شکریه. او میش د طرف نه توس ته
د دا شکریې الفاظ دي چې تو خالی میږ اید کړي. نور لہٰذا که د چا مالی وست نه راسي خو دا وست یې راسي چې دا میډیا تو ستا د میږ دا پیغام کله مخکې دیر شي په فیسبوک باندې دیر شي په دی په پیج په ذریعه باندې دیر شي نور دا ته یو د لایک ورکول ښه دا شی ته د میږ سره د دغې تنظیم سره د دغې شی چارې سره ته شامل شوې او انشاءالله تو ته دغه هم ثواب ملاویږي چې د څومره و د نور کسونو ته ملاویږي. باقي چې چا کوم ډونرز دي د هغې متعلق نن د یتیمون د میږ په مخ دي انشاءالله د توس په وجه باندې د توس په د امداد په وجه د توس د دغې مالی امداد په وجه باندې انشاءالله دی دا نه محسوسوي چې میږ په ګاونډ شي چې کوم بچیون دي د هغې سره میږ سام نه وي. انشاءالله د توس په تعاون سره او د میرزا جان او یا د ټیم په تعاون سره انشاءالله په یوه ګاونډ شي خو یو یتیم بچی داس نه وي پوتی چې د هغې سیولي د هغې بل کس سره برابره نه وي. د بیا ښځه د خپلې میډیا چې څومره کسون میږ سره ډونرز دي چې څومره کسون میږ لایک کوي چې څومره کسون میږ په محفل شیشه یادوي چې څومره کسون په میږ باندې پازیټیو کامنټس کو د هغې ټولې شکریه ډېره مهرباني ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولې ملګري یې ډېره مننه سپیشلی د میرزا جان بای د یتیم ویلفیر ارګنایزیشن. یقینا چې د کوم پروګرام ته زه ګورم یا دا زوی مو ته مخامخ کوم بچیون ناست دي د یتیمانو او د دې په مخیز کومه خوښي وي نه دا یقینا چې زړه مې ډېر په خوشحال شو. و میرزا جان بای د تنظیم په باره کې مې خبره وکړله یا دې کوم طور طریقه کار ده یتیمانو ته مطلب دی کوم سامان ورکوي یا نه کومه کرایټیریا جوړې کړي دي حقیقت شي چې دا یو د ټرسټ قابل تنظیم ده. و زه خپله دغې ایریې دغې علاقې د باني علاقې وطن خلک نه دا پوسټ کوم چې میرزا جان بای یا د دې ټیم تنظیم ده دا سپورټ کیه. میږ ورتللي میرزا جان بای په یو وخت شوی 2017 18 19 په دغه ټایم شوی میږ دغه ډومیل ایریې ته تللي داسې خور غریب وی 20 خو به ایس چې کله د توسې فاونډیشنې جوړه شوې یا ورسره د نیره فاونډیشنې بعد یې میږ بوج یې لږ کې کام که یقینا چې ډېر په خوشحال یم و چې څومره کتین کې ما دي مخیر حضرات دي هغه نه مې دا خوست ده چې توسې په دې باندې مطلب ټرسټ کوي او چې څومره زکات خیریات صدقات وي عادي تر لږ او په دا شی خلک کې شی تقسیمیږي چې کوم یې په اصلي معنی سره مستحق دي یا نن توسې په د ویډیو شی کتای شي چې د نن کوم یتیمون ډېر غوښتې دي او دا ځای که مطلب دې ته دی راشن د رمضان پیکیج تقسیمیږي. اول خو زه د میرزا صاحب ډېر مشکور یم په د عزت افزایي باندې چې موږ یې وبللي او د ټولو لمونې یې وبلل او دغه یتیمون ګلون بچیون ناست دي او ماشاءالله ډېر پر رونق محفل ده ډېر لمونې یې راغلي دي. زه خالي دغه یو ریکویسټ کوم خپل کاتین کې ته چې کیم ځای نه خلک مو ګوري خالي هغه ته دغه ویل غواړم چې دغه چار چې سیک یا کوي کیم ځای شي یا کوي او په کیم رنګ یا کوي بیا هغه کم از کم که سپورټ کوی یې نه شي بیا دوا ورته کوه او که دوا نه شي ورته کوئ بیا رات بد ویل مه کوه. په دا چې اکثر خلک به داسې وي چې په دا باندې پوینټونه وباسي او خپل چې کومه ده هغه طنزیه جملې په ادا کوي لکه دغه ټول شیونه په میرزا صاحب واتېری شي په میږ باندې اتېری شي قسم خلک وي نو بیا کله میږ ته لږ کې ګیله غونده ودرې شي او زه په خپل ځون باندې په خپل ځون چې زه کله په سوشل میډیا باندې داسې شی ووینم چې که هغه د مو سره تعلق لري او که نه لري کله زه داسې شی ووینم چې د انډیا شی چیرې یو تنظیم وي هغه شی نه تقسیموي بچیونو ته یا داسې خورونې غریبونو ته یا د رډي ولوي هغه ته تقسیموي په لاهور شی په پنجاب شی په بنګلادیش شی اکثر په دا ټیک ټاک شی ویډیو ورسي بیا لکه زړه مې داسې خوښ شي چې ماشاءالله په دغه دنیا شی ایس یا ډېر داسې خلک شته چې چا په سر باندې دنیا وي لوړه ده نو به هر حال زه خو دغه ویم چې اپریشیټ کول پکار دي او پریکټیکلی هیلپ پکار ده پریکټیکلی تعاون پکار ده که بیا پریکټیکل ته نشه ورسره کوئ بیا کم از کم دوا ورسره پکار ده او خپل چا کې مورل سپورټ ته په الفاظ په صورت شي دوا په صورت شي بیا اویر کول پکار دي نو به هر حال میږ د وګونې در سره دي میرزا صاحب او ټول د تو چې کوم ټیم ده هغه موږ ډېر مشکور یو موږ هر قسم تعاون ته ورسره تیار یو